عیسی علیه السلام د خدای پاک په حکم باندې یو مړی راژوندی کړو. هغه مړي ته یې ویې چې ووایه زما د کوم ته ووایه چې په تا باندې د قبر کې څه تېرېږي جي. مړي ورته وویل چې زه څه ټایم ښخ کړلی شم او دا خلک رانه لاړل، نو بیا به زما قبر له کله څوک راتلل لاس پې راسره ملاولو. چا به راله ویې چې زه د ستا مونځ یم، او چا به راله ویې زه د زکات یم، او چا به راله ویې زه د دا ښه کار یم، او چا به راله ویې زه د دا ښه کار یم. او په ښي سایډ باندې مې داسې یو کړکۍ وه راتلل به ما سره به یې لاس ملاولو، زما نیک اعمال او په ښي سایډ کړکۍ باندې به وتل. چې ټول راسره لاس ملاو کړو بیا څوک نه راتلل، نو بس زه وایه قبر کې وم، بس وایي ما مې وایي چې راشه په دې کړکۍ باندې وځه چې یخ واسه دي. په کړکۍ باندې چې وایي اخوا ووتم، نو دا ویډیو لږه مکمل وګورئ، زموږ دپاره پکې ډېر غټ عبرت پروت دی. یو ډېره سبق آموز واقعه در سره شریک کوم. نو ویډیو خپله هم د ثواب په نیت باندې وګورئ او د ثواب په نیت باندې نورو ملګرو له ضرور ورسوئ چې نور ملګري هم دا ویډیو وګوري جي. ډېره عبرتناکه واقعه ده جي. دغه مړی ورله وایي چې څه ټایم زه په ښي سایډ کړکۍ باندې ووتم، نو داسې خشته باغونه وو جي. باغونو کې داسې لږ وګرځېدم چې هلته ما یو وله ولید، هغه وله داسې بیده یو نهر یادولو. وایي زه کېناستم، ما وایي چې راشه اودس چرندام به وکړم، مونځ به وکړم. حدیث شریف کې دا هم راځي چې کله یو انسان قبر له وسپارلی شي، نو قبر کې په ده باندې زیړ مازدیګر وخت وي جي. د مازدیګر وخت وي په ده باندې په قبر کې. که دی سهار ته قبر له وسپاري، که دی ته د شپې قبر له وسپاري، که دی غرمه وسپاري، خو قبر کې چې څه ټایم دی ته وسپاري نو په ده باندې زیړ مازدیګری وي جي. نو وایي زه کېناستم، ما اودس چرندام کولو، مونځ له مې ځان تیارولو چې دې کې یو جینۍ راغله. وایي جینۍ راله ویې چې دلته خو مونځونه نشته، او مونځونه چې د کم کړي په دنیا دي کړي، او دا د مونځونو ځای نه دی. نو وایي جینۍ له ما داسې دیکه ورکړه چې پرېږده زه خو به مونځ کوم. نو هغې په غاړه باندې داسې یو هار و، هغه هار یې وایي وشلېدو جي. هار چې وشلېدو نو جینۍ ما له ویې چې اوس خو دې نه پرېږدم، اوس به ما له دا هار سمې. نو ما ولې صحیح ده سموم درله. وایي یو سر چې کوم دی د هار هغه جینۍ ونیو، او یو ما ونیو چې مونږ هغه هار سمول، او دې کې د ستا د الله پاک په حکم باندې د ستا په وینا باندې راووتم جي. نو د ویډیو مقصد صرف دا دی، د دې واقعي مقصد صرف دا دی، بیا لکه وایي دومره ټایم تېر شو زه د ستا په دې اواز باندې راووتم. او بیا عیسی علیه السلام چې کوم و خپل قوم ته ووایي چې د دې مړي 4,000 کاله وشو چې دی ښخ شوی دی. 4,000 سال د ده وشو چې دی د قبر له سپارلی شوی دی. 4,000 سال د خوشحالۍ هغه کم ټایم چې کوم وي په دنیا باندې څومره زر تېر شي د خوشحالۍ ټایم، خو په قبر کې هغه باندې داسې تېر شو لکه یوه ګنټه. لکه مطلب قبر کې د خوشحالۍ ټایم دلته 4,000 سال تېر شوي، ولته یو ګنټه هم په هغه نه وه تېره شوې. لکه څوک خو قبر له وسپارلی شو، خلک راغه لاسونه د هغه چې کوم اعمال وو هغې ورسره میلو شو. چا ویل زه د مونځ یم، چا ویل څه وي، چا څه مطلب زه د دا نیک اعمال یم، زه د دا نیک اعمال یم. په ښي سایډ کړکۍ باندې ووتو، ښه خشته باغونه، لکه تقریبا دلته 4,000 سال تېر شوي، ولته ګنټه هم نه وه تېر شوې. لکه دومره د خوشحالۍ وخت هلته، او دې ځای کې څومره زر تېرېږي، او هلته څومره مطلب یو ګنټه هم هلته نه وه تېره شوې. او عیسی علیه السلام خپل قوم ته ووایي چې د دې مړي 4,000 کاله وشو. 4,000 سال کې صرف په قبر کې هغه دغه یو ګنټه، او دلته په دې دنیا 4,000 سال جي. نو خبرې مقصد مې دا د ویډیو مقصد دا د ویډیو د دې واقعي مقصد دا چې الله پاک موږ له هم دغه شانتې خشته جنت کې وښیي، خشته باغونه راله وښیي، قبر مو خپله دا جنت د باغچو نه یو باغچه جوړه شي. نو دا هر څه په نیک اعمال باندې کېږي. نو الله پاک دې هر انسان له سره زما ټولو مسلمانانو له څومره هم دا ملګري ویډیو ګوري، الله پاک ته له صراط مستقیم را نصیب کړي. هغه د رحمان بابا شعر دی، وایي د خدای په لوی کرم باندې به کېږي کینې پاکه له ګرانه د زما او د جانان مینه که څه. نو بس د خدای په کرم باندې به انشاءالله جنت له ځو. نور کې زمونږ دا کم اعمال دي که نه، دا د جنتونو اعمال نه دي جي. زمونږ نه مخکې چې کم خلک تېر شوي ساده خلک وو، عبادت ګزار خلک وو. نن زمونږ چې کم د فتنو دا دور دی، نو دې د فتنو دور کې زمونږ د اعمال د جنتونو اعمال نه دي. د خدای په کرم د خدای په فضل به انشاءالله کېږي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.